نن د باچهان پوهنتون شهیدانو په یاد کې په یونیورسټۍ کې دننه یوه دستوره وشوه. په دغه مهال د شهید شوي صدیق جان پلار میر افضل وایي چې دا ورځ د ده نه نه هېرېږي او دی بغیر د دعوته دلته راغلی دی. دا پیښه په کال 2014 کې په 20 جنوري سهار مهال مخې ته راغلې وه چې پکې 18 زده کوونکي او نور عمله شهیدان شوي وو. خو نن د 9مې کلیزې په مهال زده کوونکو یو لاریون خم وویستو او د امن غوښتنه یې کوله. ادای باچهان زنده‌باد غواړو د پوهنتون د ویسي بشیر احمد نه چې کله د مور پلار د نه رابللو پوښتنه وشوه نو هغه وویل چې هغوی به په بله ورځ رابلل کیږي. موږ سره دا چې اف سی والا کوم پلاټونه وه هغه زموږ ډېر زیات مسلې حل کړی وې او عین په ایټ آف ټایم هغه ګورنمنټ ته د هغوی ضرورت شو هغوی زموږ بوتله او هغوی هلته کې لاړل په دې پرامس سره چې دا موږ به تاسو ته هفته نیمه کې واپس کړو او تر اوسه پورې د هغې څه دغه نشته. ټول چې کوم دي موږ د هغوی دپاره څه ارینجمنټ کړی دی او انشاءالله وشي. د پیر په ورځ باندې دلته کې یو پروګرام دی هغې کې به انشاءالله پیرنټس ټول شامل وي. تیر کال په 400 ضلع کې ترهګرۍ 9 پیښې شوې وې خو ډي پي او 400 سهیل خالد خان وویل چې دوی ټول ملزمان نیولي دي او زر به میډیا ته وړاندې کړي شي. तमाम केसेस ट्रेस हो चुके हैं, अरेस्ट भी हैं उसमें कुछ, और बहुत जल्द हम आपके सामने वो पेश भी कर देंगे. तो पुलिस को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कामयाबी मिल चुकी है. په شهدای یادګار د سلامې وروستو ډپټي کمشنر ډاکټر قاسم علي خان ویل हमारी तारीख़ कुर्बानियों से और बहादुरी से भरी पड़ी है. ऐसा ही एक वाक़या यहाँ भी हुआ जिस पे हमारी पुलिस ने फिल फॉर रिस्पॉन्ड किया. हर कीमती जान, हर जान कीमती है और यहाँ पे जिस तरह वीसी साहब ने बताया 16 के करीब और फिर साथ में फैकल्टी स्टाफ मिला के 17-18 के करीब लोग शहीद हुए. पूरी कौम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करती और अमन हम सब की ख्वाहिश भी है और हम वो तमाम ज़राए को वसूल कार लाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपना किरदार अदा करें. په دغه مهال د پوهنتون استادانو د دې عزم اظهار وکړو چې موږ به تعلیم نور هم مخ په وړاندې بوځو. د ایصال ثواب دپاره دلته کې مونږ ختم القرآن موکو. د هغې مقصد دا چې مونږ هغه شهدا نه دي هیر کړی. د هغوی قربانیانې چې دي هغه به خامخا رنګ راوړی دی او رنګ به راوړي. او د باچا خان یونیورسټي چې کوم اوسني سټوډنټس دي دوی دپاره هم دا پیغام ورکوي چې هر قسمه حالات راشي مونږ به خپل تعلیم جاری ساتو, د دهشتګردانو نه به نه یریږو او د دهشتګردانو مقابله به کوو. په دغه مهال د پوهنتون طالب علمانو په لاسونو کې پلیکاړې نیولې وې او دغه نارې پې درج وې چې موږ په خپله خوره امن غواړو. او د وایس چانسلر بشیر احمد د ښه تقریب را جوړولو ستاینه یې وکړه. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو, خیبر نیوز.